دا خپرونه د افغان ملي بانک لخوا تاسو ته خپریږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور لید ته ښه راغلاست. نن د افغانستان د جمهور رئیس سفر پاکستان ته پای ته ورسید. پرون پاکستان ته تللی و حامد کرزی، داسې ویل کېدله چې د یوې ورځ سفر دی، خو د پاکستاني مقاماتو په ټینګار باندې دغه سفر یو ورځ وغځېد. د تل په شان دا ځل بیا ښې ژمنې وشللې، سوله کې به پاکستان همکاري کوي، د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به پاکستان افغانستان سره همکاري کوي، د اقتصادي اړیکو به پیاوړي کېږي. هغه ژمنې چې همیشه تکرار شوي دي خو عملي شوي نه دي. لیکن دا ځل څه چې نوې ښکاري هغه پرونه موږ په دغه باندې بحث درلود، خبرې مې پرې وکړلې. په ډېر زیات فوکس په اقتصادي همکاري و. مطبوعاتي کانفرنس د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ چې و، د هغې نه وروسته کوم ژمنې چې شوي دي او کوم تفاهم لیکونه چې امضا شوي دي هغه زیاتر فوکس یې په اقتصادي همکاریو باندې دی. ډېره مهمه خبره په دې همکاریو کې د کونړ په سیند باندې د برق د بند جوړولو ده، د سړکونو د غځولو ده، د ریل کرښې غځول جلال آباد پورې چې طبعا په تجارت کې به ډېره پراختیا راولي. نو تروریزم سره مبارزه ګرچې پاکستان دغه دعوه کړې ده چې موږ به همکاري کوو، طالبان هغه مهم ټکی چې په دې کې دی دا چې پاکستان مرسته وکړي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي یا دغه مذاکرات پیل شي. دا خو اوږده خبره ده، په یو ځل لیدلو کې طبعا ټول مسایل حل کېدونکي نه دي. لیکن آیا د پاکستان سیاست د تبدیلېدو په حال کې دی؟ پخوا چې داسې فکر کېده چې پاکستان زیات دغه افغانستان ته او دغه پیښو ته د امنیتي لید نه ګوري. آیا اوس ګنې دا خبره رښتیا ده چې پاکستان زیاتر د اقتصادي لید نه ګوري او غواړي اقتصادي اړیکې پراخې کړي؟ که اقتصادي اړیکې پراخې کړي دا به په امنیتي وضعیت باندې تاثیر وکړي. زمونږ د نن ورځې بحث په همدې اړه دی او په دغه بحث کې موږ سره میلمانه دي ښاغلی جمال الدین بدر د نورستان ولایت پخوانی والي، ښاغلی فیض محمد ځلاند د سیاسي چارو شنونکی او ښاغلی احمد ضیا د اقتصادي چارو شنونکی. سلیم شئ، په خیر راغلی. بدر صاحب څنګه ارزوئ دغه سفر، خصوصا که دغې ټکي ته پام وکړو چې په دې ځل لیدنه کې د پخوا ټولو لیدنو سره یو فرق چې لري هغه دا دی چې په اقتصادي اړیکو باندې زیات تمرکز شوی دی. آیا د پاکستان فکر، د پاکستان د پالیسي جوړونکو فکر د تغییر په حال کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملمنو په اجازه کابل نیوز لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. بعد دې نه زه جناب کرزي صاحب سفر افغانستان نه پاکستان ته د افغانستان د حکومت اوسنی حکومت آخرینی نماینده په حساب باندې چې کوم سفر دی وکړو، نو دې ته مخکې هم چندان زیات خوشبیني موجوده نه وه. البته زما له خوا نه خو خپله جمهور رئیس ویل چې هیلې شته ده خو ډاډ نشته. یو ورځ مخکې د سفر نه دا خبره وکړله. یو مشهور مقوله د دنیا په هیلو خوړل کېږي، ابادېږي. مغه په حساب یې خو امکان دی چې کوم ځای ونیسي. د څو عوامل دی هغه د وجې نه مونږ دغه سفر پایلې ته مونږ مثبت نظر سره نشو کتلی. اول دا دی د افغانستان او پاکستان منځ کې مشکل دی ارادو کې دی، نیت کې مشکل دی، عمل کې خو هسې هم نه لیدل کېږي. نو خبرې هر څه کېږي. نړیوال تعلقات چې مونږ وڅېړو نو معمولا د لهجې ډیپلوماسي همیشه نرم وي. دا د وزیر جنګ، وزیر د حرب، وزیر دفاع لهجه نه دی، د ډیپلومات لهجه دی چې هغه څنګه د وطن تاوتریخوالي په خال فازو کې نور چاته وړاندې کړي. دغه ته یو ډیپلوماسي ویل کېږي. نو که ډېر خلک حالت اصرار ته رانشي، ایمرجنسي ته رانشي، نو هېڅ کله د ډیپلومات د خول نه داسې یو بد خبره چې خلک نه وځي او که ووتل نو معمولي الفاظ هم ډېر غټ تلقي کېږي. نو اوسه پورې پاکستان هم چې کوم لهجه کارولې د افغانستان مقابل کې همیشه دا خبره کې ژمنې کول چې مونږ دشمن مشترک لرو، مونږ دغه نور مشترکات لرو، فرهنګي، دیني او نژادي او د ټول مسایل خلکو مطرح کولې. خو دا 12 کالو کې باوجود دي نه چې مونږ سره
د افغانستان تاریخ نه بلکې د سیمې تاریخ کې قوي مونږ ضمانت نړیوال ګارانټي مونږ درلوده چې افغانستان حکومت ثبات دپاره او د افغانستان د امنیت ته ضرر رسول داسې معنا درلوده چې ځینې غټ هیوادونه امنیت ته ضرر رسولو حتی دلته د یو کس هغوی دلته د وطن د حکومت چپه کېدو حد پورې هغوی ارزښت درلوده د دې ښه مثال اجمل نقشبندي و هغې سره کوم هغه ایټالوي ژورنالیست چې ترور شوي د غرب کې بیا د کرزي صاحب څونه زحمت سره هغه خوشي کړ ځکه هلته د ایټالیا د حکومت چپه کېدو خطر و یعنې دې حده پورې افغانستان یو حیاتي اهمیت درلوده بل ګورې نه اروپا چې نن سبا د نړۍ سردار دی هر نګاه نه اقتصاد هغوی سره دی قوت هغوی سره دی تصمیمګري مراجع هغوی سره دی نړیوال اقتصادي محافل هغوی اداره کوي نو هغوی هغه وخت پورې رهبر نشي کېدلی تر څو چې هغوی اول هفته کې افغانستان ته راغلي دی نو د یو غیر مسلم حقیقت دی د 12 کاله موږ څرګند ګورو موږ کله موږ خبر هم نه یو زموږ یو ولایت د انګلستان سره زم رسېدلی بل اوس خبر نه یو د کوچني هیوادونو خو دلته حساب نشته چې راغی تیر شو را تیر شو نو دغسې موږ ښه فضانه هم استفاده ونه شو کړی یا پاکستان کې ډېر ګمان کوم چې هغې د بدر صاحب طغیان ډېر زیات بدر صاحب اوس خو داسې حالت راغلی چې هغوی هم تنګ دي دلته سیاسي افراط تفریح هم موجود دی افغانستان کې زه هم دې ټکي ته راتلم چې ښکاره خبره ده هېڅ هېواد بل هېواد سره مرسته کومک یا د خدای دپاره نه کوي د خپلو ګټو په اساس باندې روابط چې د دوه هېوادونو ترمنځ تنظیمېږي د خپلو ګټو په اساس باندې پاکستان کې چې نن سبا کوم وضعیت دی د هغې غوښتنه څه ده چې پاکستان جګړې ته ادامه ورکړي دا د پاکستان په ګټه ده او که پاکستان سولې او ثبات خواته یعنې مرسته وکړي افغانستان سره دا د پاکستان په ګټه ده دا خو مونږ د یو خو پاکستان هغه رسمي سرچینې دي چې هغوی خو د وزارت خارجې ترجمان دی یا د ریاست جمهوري یا د صدر اعظم هغه خو معمولا ډیپلوماټیک خبرې او زه او تاسو هم خبر مشه معمولا د دوستان نور هم د پاکستان مطبوعات مونږ ډېر زیات ګورو مونږ اردو مطبوعات او انګلیسي د چاپ مطبوعات ټول ګورو هغوی نه دا څه نه څه خبره معلومېږي چې د حقیقت څه شی دی هغوی اصلا افغانستان کې د امریکایي وجود ته بل د هر قسم سټرانګ حکومت چې راشي نو هغوی دغه خطر په نظر ګوري ځکه دغه 3 لسیزو کې افغانستان کې کوم تاوتریخوالی راغلی دی د پاکستان برخه هېڅ کله شپېتونه کم شوی نه و دنیا دې سره خبر کول چې جوړ کا او نه جوړه خبر دې سره اوس یک پاکستان کله چې د نړیوال حضور پیدا کړو لستم نام کته شو دغه مرحله غیر بار بيخي برداشت نه یو د امریکا حضور پاکستان ته د منلو وړ نه دي بل خو ته چې د هندستان هیواد د زیات کوم باوجود چې خپل مشکلات لري نو خپل سهم دلته چې ورکوي نو غوډ نه شک په نظر ګوري بیا کله چې د ډیورنډ کرښه نږدې زموږ غټ ښارونو کې د هندستان جنرال کونسلګري چې ابتدا شو جلال آباد او خوست او قندهار دغه ځایونو کې نو پاکستان د برداشت خطر و هغوی ګمان وکړي چې وطن مونږ لاړ خو تللی اسیم تللی دی په امکان دا زموږ مخالفینو لپاره دا پایګاه دایمي ونه ګرځي د باثبات افغانستان چې راشي نو هغوی غواړي چې هر قسم اقتصاد چې راشي نو بالاخره مراجعه هغوی ته وشي چې د حل دپاره پندوس سره باید هغوی نه مراجعه وشي هغوی نه مونږ ایډیا واخلو نو بنا هغوی دلته دغه مونږ که چېرې لاړ شو نو قرآن شریف یاسین هم ټول پوخ کړو نو هغوی دغه اوسنۍ وضع نه هغوی راضي نه دي هغوی نو جنجال دغه نه دي چې مونږ هغوی ته قانون نشو ورکولی جنجال دغه دی نه ښکاره خبره دا موجوده سیټ اپ نه هغوی راضي دغه ګټې پسې کې دي خبره خدا ده ځلان صاحب بدر صاحب ویلي چې خبرې مو اورېدلې چې پاکستان نه غواړي چې همکاري وکړي او خوشبیني وجود نه لري سوال دا دی چې د پاکستان ګټه پسې کې ده یعنې پاکستان ولې باید همکاري وکړي ولې باید همکاري ونه کړي دوی ویلي چې د امریکا حضور دلته پاکستان ته د منلو وړ نه دی د هند مسله یاده کړله او پاکستان کې همیشه دغه فکر و چې دوی باید دغه جګړه ادامه پیدا کړي تر څو چې امریکایان وځي دې ځای نه او لوبه د پاکستان لاسته ولېږي آیا اوس هغه وخت نه دی رسېدلی چې پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی چې امریکایان نه وځي د امریکا بهرنیو چارو وزیر په ډېر وضاحت پاکستان کې مرکه کې ویلي چې موږ وځو نه موږ خپل شمېر کوو دلته به پوځي اډې ولرو نو که پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی چې د یوې خوا نه چې امریکا وځي نه دلته به د یو اوږد مهال لپاره وي یو بل هلته د بلوچستان وضعیت څه رقم دی هلته اقتصادي وضعیت څه رقم دی د انرژۍ کوم بحران چې هلته وجود لري او په خپله د پاکستاني طالبانو ګواښ چې څومره پاکستان ته نن سبا متوجه دی دا شی نه ګنې به د پاکستان د فکر په بدلولو کې پالیسي بدلولو کې اغېزمن نه وي څه فکر کوئ بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو میلمنو قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
په نړیوالو سیاستونو کې معادلې کله چې سیاست نړیوال کېږي له سیمې نه وځي یا د دوه هیوادونو له ولکې څخه وځي معادلې عموما په 20مه پېړۍ کې به د وارسا پکټ او ناټو پکټ په سر کې ستر هیوادونه او ستر طاقتونه هغوی ټاکلي اوس یې تر ډېره بریده پورې امریکا په تنازع باندې ټاکي کله کله یې په وړاندې د چین او د روسیې د ویټو حق دوی یو څه په شا کوي لکه د سوریې په مسله کې یا دارنګه د مصر په ستونزو کې یا د عربو په ټولو پسرلي کې او د ایران په مسله کې مګر هم د افغانستان په ستونزه کې امریکا ډېر زیات پیاوړی او یکتاز رول لري دلته چې دی کوم موخه د پاتې کېدو لپاره لري یا په کومه جګړه پسې چې دی راغلی ده د ترهګرۍ جګړه د هغه څخه چین هم ویریږي د هغه څخه روس هم ویریږي او دارنګه حتی پاکستان هم په دې وروستیو کې اوس ترېنه ویره لري چې دغه اله لکه چې د دوی له ولکې څخه د امریکا د پاکستان په یو ښار کې په سلهاو طالبان ورځي په یو زندان حمله کوي او په سلهاو بندیان خپل خلاصوي او بیرته په خیر و خیریت ورځي نو دغه وضعیت پاکستان ته یعنی دغه معادله نور د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د جګړې دوام نور د پاکستان له اداري واک څخه هم مخ په وتو ده بدلون چې کله موږ یادوو یا دغه چینج منیجمنټ چې ورته ویل کېږي د بدلون مدیریت چې موږ کله یادوو دوه ډېرې مهمې خبرې پکې راځي په دې تیورۍ کې یو داسې بدلون راوستل ډېر سخت کار دی ډېر ستونزمن کار دی او بل بدلون منل د هغه هم ستونزمن دی یعنی که ته چېرته د یو بدلون لپاره آیډیا او تیوري او هغه ټول وسایل او ابزار برابر کړي اوس دا منې په چا باندې پاکستان کېدای شي د پاکستان سیټ اپ د مثال په ډول اسټابلیشمنټ نظامیانو دارنګه اوسني ملکي حکومت په دې هوکړه کړي چې نور موږ نشو کولی خپل ستراتیژیک عمق د طالبانو په لاس د ترهګرۍ د جګړې د شعار په لاس باندې ترلاسه کړو په دې لسو کلونو کې دا کار ونه شوی کړی راځئ دې ته بدلون ورکړو عمق مغه عمق ده ژورتیا مغه ژورتیا ده ارزښت مغه ارزښت ده مګر هم راځئ لاره ورته بدله کړو اوس دغه په چا باندې مني افغان حکومت یې نه مني ځکه په نیت باندې شک کوي امریکا یې نه مني ځکه امریکا وایي که ته چېرته دومره پیاوړی چې ته د پاکستاني طالبانو په وړاندې جګړه ختموای شي ته د افغاني طالبانو د سولې په راوستلو کې بریالی رول روبوای شي ته د بلوچستان سره جګړه کوای شي دی خو دا معنا ده چې د سیمه کې چې کوم شعارونه زه لرم هغه ټول د تا دي نو بیا زه یې څه شي لپاره راغلی پاکستان سره ستره معما هم دا ده چې د امریکا پاتې کېدل په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه د جان کیري دغه خبره چې موږ دلته پاتې کېدو لپاره راغلي یو وځو نه دا په څه معنا ده آیا دی به دلته دې لپاره پاتې کېږي چې هندوستان ته زیات کردار ورکړي سیمه ییز سیاست کې د چین په وړاندې د روسیې په وړاندې د منځنۍ اسیا کې د طبیعي زیرمو او که نه دی به بیا هم د پاکستان سره هغه کوم ستراتیژیک ملاتړتوب چې د 1950 څخه راپیل ده هغه ته به ادامه ورکړي او دغه چنې تر ډېره بریده پورې د لومړي وزیر نواز شریف او د جان کیري ترمنځ وشوې د هغه نه وروسته بان کیمون راغی په همدغه سیمه ییز سیاست باندې ورسره خبرې وکړې تر ډېره بریده پورې اندېښنه د ایران موجوده ده چې په هغه په وړاندې به نړیوال سیاست کوم لوري ته ځي کله چې دا مسایل ټول مطرح شو د هغه نه وروسته لومړي وزیر په دې باندې تاکید کوو چې اوس موږ باید له افغانستان سره خبرې وکړو د افغانستان ولسمشر کرزی دی هم په خپل بهرني سیاست کې یو غومره خپلواک نه ده لکه څومره چې باید وای او څومره چې باید دا کار کړی وای متاسفانه په دې وروستیو کې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په نشتون کې یا د دغه ډېر زیات متمرکزوالی په واشنګټن باندې افغانستان د سیمه ییز سیاست یو انزوا ته یو لوري ته راښکیل کړ نو کرزي هم تر ډېره بریده پورې دا کوشش کوي چې په ده باندې که چېرته یو امریکایي فشار واقع سي چې دی د دغه فشار په وجود کې یا د دغه امتیاز په اخیستلو کې پاکستان دې ته اړ کړي چې ضمانتونه ورکړي هماغه حالت اوس سرتاج عزیز راځي او د ضمانت په توګه باندې ورته ویل کېږي چې ته به تش لاس نه ځي اوس دغه ډک لاس دل دا په څه معنا ده د افغانستان په ګټه په معنا ده نه که د پاکستان هغه د بدلون کومه ستراتیژي چې خپله کړې د هغه د عملي کېدلو په معنا ده دغه کې خبره ګونګه ده دې کې خبره ورکه ده چې پاکستان د اقتصادي خواته چې ځي ځلم صاحب دا د ډک لاس خبره چې موږ کوو څونه به واقع بینانه وي که نه کومه بې باوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وه تاسو خپله ویله چې بدلون ته شرایط برابرېدل او هغه منل او دا عملي کول دا ډېر وخت نیسي اسانه کار نه دی نو ښکاره خبره ده چې ډک لاس باندې راتګ خو یو خیالي یو یعنې لیکن د روابطو د ښه کېدو په لور د پیل یو ګام یې ګڼلی شو که نه واقعا ولې نه شو ګڼلی مګر متاسفانه دا په داسې یو حالت کې دغه پیل پیلیږي یا دغه پیل په لوري باندې ګام اخیستل کېږي چې افغانستان حکومت نور مخ په ختمېدو دی په دې معنی د افغانستان ولې موږ دا خبره کوو یعنې خبره دا ده دا روابط خو د دولتونو ترمنځ وي که نه دا کرزی نشته سبا نشته دی
بل رئیس جمهور به وي پاکستان کې به سبا نواز شریف یا نه وي دا اړیکې خو ښکاره خبره ده د حکومتونو او د رئیس جمهورانو د سطحې نه د دولتونو ترمنځ خبرې دي نو دا خبره څونه ده ګورې متاسفانه په افغانستان کې ګورې که موږ چیرته افغانستان رښتیا هم د یو حکومت یو دولت په توګه باندې کار ترسره کولی یا د افغانستان ملي ګټې او عارضي تمامیت او هغه ملي واکمنۍ ته دغسې قایل وای او دومره باور یې په هم په کور دننه هم په نړیوال سیاست کې درلودلی بیا ستونزه تر دې چې پرې نه پاتې کېدله پاکستان داسې اوږدمهاله استراتیژي او سیاستونه لري افغانستان کې دغه سیاست تاسې وګورئ دغه ولسمشر کرزی ځلاند صاحب که ستاسو دا خبره ومنو نو بیا خو کرزی باید نه د سفر ته تللی وی نه د خبرې کړی وی نه دغه تفاهم لیکونه چې د کونړ د سیند په سر د بند یو یا د ریلوې لاین یو دا ټول خو داسې شیان دي چې په دې اتو میاشتو کې نه ممکن دي او نه کېږي که نه نو بیا خو د هر څه خبرې بیا نه کولې خو خبره د دولتونو ترمنځ د اړیکو ده نه ده که نه متاسفانه ګورئ ولسمشر کرزی د 2 ورځې د مخه راوځي په همدې میډیا کې مخکې له دې نه چې د پاکستان سفر وکړي دی میډیا ته وایي چې تر څو پاکستان د افغانستان د سولې ته لاره هواره نه کړي غاړه کې نه دي په افغانستان او په سیمه کې ټیکاو اهمیت نه لري سمه ده یا راتلی نه شي امکان نه لري مګر هم دی د دې څخه د مخه دا ټوله ډیپلوماتیکي هلې ځلې او د ده دا اوسنۍ حتی د پاکستان ته سفر هم داسې انګېرنه موجوده ده چې دا یو لوری همغه د امنیتي تړون ارزښت ده بل لوري ته یې د ټول حال داسې د افغانستان ټیکاو په پاکستان پورې تړلی ده مګر هم یې د ټولې هلې ځلې هغه تر واشنګټنه پورې منحصرې دي د ټولې هلې ځلې هغه تر امنیتي تړونه پورې منحصرې دي د امریکا تر شتونه پورې په سیمه کې منحصرې دي درېیم داسې دی په همدغسې یو حساس حالت کې چې د دولت استازیتوب کوي د کور دننه د سیاسي جوړجاړي لپاره دومره ځان یې بوخت کړی ده چې نه امنیتي تړون ته وخت لري او نه د پاکستان سره د همدغسې پروتوکولونو د عملي کېدا لپاره وخت لري موږ په افغانستان کې بخښنه غواړم زه دا خبره تکمیلوم موږ په افغانستان کې ونه شوای کولی چې اوږدمهالې اقتصادي ټولنیزې سیاسي ستراتیژۍ جوړې کړو او یا یې رامنځته کړو په افغانستان کې پاکستان به هغه وخت د افغانستان سره د اوږد مهال لپاره سیاست خپلی چې دلته کوم ګوند موجود یا ګوندي سیاست موجود دي چې وکولی شي هغه ستراتیژیک کوم فعالیتونه چې دي هغه ته ادامه ورکړي فرد محوري سیاستونه نشي کولی افراد چې دي یا پرسنالټي چینجونه چې دي دا په دې کې ډېر زیات تفاوتونه موجود دي او تفاوت هر وخت کولی شي د هغه وړاندوینه وکړي چې سبا ته کېدای شي دا سړی له خبرې نه واوړي مننه ښه دا اعتبار دا مشکل په ټولو نړیوالو اړیکو کې دی هېڅ نړیوالې مایدې دغه رقم ضمانتونه نه لري لکه څنګه چې تاسو ویلې ضیا صاحب د دغه دوه دولتونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو په اړه چې اوس کومې خبرې شوي دي درې عمده خبرې شوي دي یو د ترانزیت تړون د عملي کېدو خبره شوې ده ترانزیت تړون شته دی مخکې نه لیکن پاکستان نه عملي کوو مخکې ستونزه ورته جوړوله د ریلوې لاین د غځېدو د سړکونو غځېدو او کونړ د سیند باندې دا یو تغییر ته بولي په اقتصادي اړیکو کې که نه اهمیت څه دی ډېر به لرې نه ځو له دا تېرو 10 کلو به یې رامحاسبه کړو په دې کې شک نشته چې اصلي لوبغاړی د معاملې واشنګټن ده یا امریکا ده ولې دې نه هم سترګې نسو پټولی چې په سیمه کې چې ډېره فعاله سیالي ده د هند او د پاکستان ترمنځ ده او په خواشینۍ سره به ووایم چې د سیالۍ ډګر هم افغانستان ده په تېرو 10 کلو کې هند په افغانستان کې مشروع پانګونه وکړله او پاکستان په افغانستان کې غیر مشروع یا په افراطیت باندې پانګونه وکړله او د هند مشروع پانګونې له یوې خوا د افغانانو اعتماد حاصل کړ او له بله لوري نه یو مقدار هغه خپلو موخو ته هم تقریبا ځان ورنږدې کړ تر څنګه هغه خپل اقتصادي پرمختګ ته هم وده ورکړه په خپل هیواد کې یعنې دی هېڅ زیانمن نسه تر څنګه یې پاکستان نه تنها سي له ستونزو سره مخ سه لاس ته یې شی رانه وړی سوله بالاخره د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره پاکستان دا ومنله چې دوی په بې لارې تللي دي دا په دې معنا چې پاکستان اوس په سیمه کې تر ټولو مقروض هیواد ده د 15 تر 16 میلیارد دی پوره وړی ده یو مسله 15 میلیارد ډالر پر دی پوره وړی ده او د نوي پور د اخیستلو لپاره هم شرایط ډېر سخت دي چې یې ترلاسه کړي هغه که آی ایم ایف نه وي که ورلډ بانک نه وي بله مسله دا ده چې ارضي ذخایر یې حد اقل یعنې د موږ سره په هغه کې راځي په تعادل کې راځي یعنې له 2 میلیاردو نه دوی ارضي ذخایر هم نه زیاتېږي او بله ستونزه پکې دا ده چې نه تنها چې د دوی په کورونو کې
18 ساعته برېښنا نشته ده په 4 ساعتو کې. حتی د دوی په تصدیو کې د لرګیو نه انرژي، د لرګیو له اور نه انرژي تولیدېږي او د دوی د تصدۍ ماشین په تولید کې په باندې څرخي. یعنی که چیرې داسې عمیقا سړی ورته نظر وکړي، پاکستان په ډېر یو شدید اقتصادي او امنیتي بحران کې واقع ده. د بلوچستان بحران یوه قضیه ده، په پښتونخوا کې دا بحران بله قضیه ده، په سند کې هم تاسې وینئ چې هلته هم بحران ده، او پنجاب چې هغه د پاکستان اقتصادي ماشینو هغه هم د انرژي د نشتوالي له امله په ټپه ولاړ ده. پاکستان په ټوله کې 7,000 میګاواټه انرژي ته اړتیا لري، 1000 میګاواټه یې له خپلو منابعو نه پوره کوي، 6,000 میګاواټه دی اوس کم دی. او د دې انرژي د لاسته راوړلو لپاره دی مجبوره ده چې یو څه وکړي، ځکه چې انرژي یو عامل د تولید ده، او که چیرې انرژي نه وي بله یو عامل د تولید ده، او که انرژي نه وي دی له تولید وروسته پاتې کېږي. له تولیده چې وروسته پاتې څه ده، په دې معنا چې هلته د بیکارۍ سطح لوړېږي، د صادراتو کچه راټیټېږي، او بالاخره دی په یو مصرفي مارکیټ باندې بدلېږي. او بیکاري خو تاسو ته معلومه ده چې د ستونزو مور ده په یو هېواد کې. د نوي حکومت بالاخره دغه حساسیتونه درک کړله. د پاکستان دغه حرکت چې په ډېره لیوالتیا سره یې ولسمشر ته بلنه ورکړه چې دی باید وروغواړي هلته او له هغه سره ناسته ولري، د ضمانت لپاره یې طارق عزیز راولېږه. دا هم په یو ډول سیالي ده له هند سره. بله غواړي چې بالاخره دغه کومې پروژې چې دوی اعلان وکړه، له یوې خوا د دغو پروژو ژمنه وسوله چې موږ به له چمن نه تر قنداره پورې د ریل خط وزغلوو، له پېښوره تر ننګرهاره پورې به د ریل خط وزغلوو، د دغه په بند کې به مرسته وکړو، د کونړ په بند کې به مرسته وکړو، له پېښوره تر کابله به دغه د موټروې سړک ورغوو، د ترانزیت کې به سهولتونه رامنځته کړو، کوم تعهدات چې سوي په هغو به عمل وکړو، او تر څنګ یې هغه کومې پروژې چې نیمکاره دي چې مهمه پروژه یې دویم سړک دی تورخم ننګرهار ده، دا به هم ورغوو. ولې له دې سره همزمان غږ پورته کړه، ویلې چې هغه کومې ستونزې چې د موږ له هند سره دي او هغه اوس ډېرې زیاتې سوي، موږ رسما د ټاپي له پروژې نه په شا یاستو، نور دا پروژه د موږ له لوري یعنی روابط خراب دي، نور دا پروژه د موږ له طرفه پاتې ده. او پاکستان یو هم د خریدار په شکل باندې او هم د ترانزیت د خط په شکل باندې یعنی ډېر مهم ده په دغه پروژه کې. او که چیرې لکه څنګه چې ما مخکې هم په دې تاسو په میزو کې دغه مسله دغه کړې وه، پاکستان په اخفا کې له ډېر پخوا نه له 2010 کال را په دې خوا یې چې کله دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړي د آی پي پروژه کې له ایران سره، د دې پروژې نور په شا و، ولې هېڅ کله یې په دغسې الفاظو د دې اظهار نه و کړی. دا په دې معنا چې اوس پاکستان ایران ته ښیي، بخښنه غواړم هند ته ښیي چې زه غواړم په اقتصادي ډګر کې سیالي وکړم. او هغه د پخوا کې د کاسا زر پروژه به هم یادونه هم وکړله چې دا به هم پلي سي. ولې رابس اوس دغو پروژو چې دا تر کومه حده عملي دي؟ څو مسلې امکان لري. داسې دوی غواړي چې د ترانزیت کې سهولتونه رامنځته کړي. دا ولې رامنځته کړي؟ کله چې دوی د افغانانو په وړاندې، د افغان سوداګرو په وړاندې د وارداتو او صادراتو په اړخ کې فرسایشي برخورد وکړ او دې برخورد بالاخره ډېره ادامه پیدا کړله، دا په دې موخه چې افغانان باید په یو مخیز ډول باندې مخ واړوي پاکستان ته، او که راکړي که ورکړي دا باید له پاکستان سره وسي. بیا د پاکستان خوښه چې د افغان توکي چیرته صادري، څه پې کوي، خپله یې مصرفي، هغه د هغوی کار ده. ولې افغانان باید له بهر نه واردات ونه لري او بهر ته صادرات ونه لري. د هند لپاره خو یې معقوله بهانه درلوده، ولې د نور هېوادو لپاره هم خنډ واخیستو. کله چې افغانانو د چابهار نه ګټه اخیستنه شروع کړله، هند پاکستان په دې کې پاتې راغی. هغه کوم چاله چې درلوده یو بل مجرا یو ځای پاتې راغی. له پاتې راتګ سره په میلیونونه ډالر د ترانزیت عواید چې د پاکستان دا له لاسه ورکړه، تر څنګ یې په لسګونو زره کسان بېکاره سوله چې دا یو بله ستونزه وه او پاکستان پکې لاسته راوړنه نه درلودله. په هر صورت اوس به هغو مثلا د ترانزیت مسله ده، پاکستان به په دې کې سهولت راوړي، په دې کې څه مشکل نشته ده، دغه سړک به هم ورغوي. ولې د ریلوې
د موټروي او د ریل د خط او د بند اول خو د بند له دغه نه هېڅ تعریف نه ده راغلی د ما په آن باندې پاکستان د کونړ په بند کې څه شی کوی سي یوازې داسې د دغه بند د ساختمان په وړاندې یا د رغونې د جوړونې په وړاندې خنډ واقع نه سي په امنیتي لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې دغه مرسته پاکستان کوی سي او بس نور پاکستان مالي منابع قطعا په واک کې نه لري دې کې د موږ سره مرسته وکړي ښه که چېرې دوی دوی معنی نه واقع کېږي او موږ په خلاص لاس په دې پروژه باندې کار شروع کړو موږ تر اوسه دې پروژې ته پلان نه لرو یو مسله مالي منابع نه لرو او د دې تر څنګ دې کې تقریبا هېڅ نه وي 10 کاله وخت نیسي چې دا پروژه پلي سي ولې پاکستان ولې دې پروژې ته لیواله داسې باید دا بخښنه غواړم دا بحث لږ دغه زه به یې راټول کړم پاکستان ولې غواړي چې دا پروژه پلي سي دې لپاره چې پاکستان دغه کاسا زر میګا واټه برېښنا لیږدوی سي بیا هم 15000 میګا واټه برېښنا ته دی نور هم ضرورت لري دا برېښنا د کونړ څه ده دا به دوی ته مطمئنه وي لنډه به وي او مطمئنه به وي لنډه به وي او بې تکلیفه به وي بې تشویشه به وي دا فقط او فقط په دغه هدف باندې یعنې دوی ذکر کوي چې دغه پروژه داسې پروژه ده چې زمونږ د ګټو خوا کې ښکاره خبره ده چې افغانستان ته خو یې ګټه ده د پاکستان ګټې ویل کېږي چې دا 1500 میګا واټه برېښنا له دې نه تولیدېږي افغانستان له 1500 میګا واټه نه زیاته نشي مصرفولی 1000 میګا واټه یې په موږ اضافه ده هغه مجبور وي چې موږ صادر کړو او چاته یې ورکړو پاکستان ته کېدای شي په قیمت کې هم څه تفاوت وي رابسو مسلې د ریل ته دا د پاکستان په وس کې قطعا پوره نه ده چې پاکستان د ریل خط وغځوي دا ډېر غټ لګښت لري پاکستان مالي امکانات قطعا نه لري دا هېڅ عملي نه ده که د ننګرهاره تر پېښوره وي که له قندهاره تر چمنه وي تر تورخم پورې دغه نه شته دی تورخم پورې دغه هماغه هم تقریبا قسما تخریب شوی ده هغه هم قسما تخریب شوی ده اما د موټروي قطعا امکان نشته ده چې دوی د تر کابله پورې موټروي وغه دوی ته موټروي چینایانو جوړه کړې ده دوی له آی پی یعنې اوس زموږ د یوه جمله زه پکې زیاتوم تاسو بیا خپله دمه وکئ هغه دا چې پاکستان د آی پی په پروژه کې تعهد کړی چې دوی باید دغه د 1.5 میلیارډ ډالر نه حد اقل 1 میلیارډ ډالر له خپلو منابعو نه تمویلي تر اوسه پورې سره دې چې دوه اړخیزه تړون لري له ایران سره د آی پی پروژه کې تر اوسه دوی په دې نه دي توانېدلي چې هغه 1 میلیارډ مالي منابع تدارک کړي او دغه پروژه ته قطعا پاکستان د امکان نه لري صحیح یو لنډه دمه لرو د بین وروسته بحث ته ادامه ورکوو